أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله واذكر ياد کا وقال الله چویل الله تبارك وتعالى يا عيسى عليه السلام إني يقينا زچیم متوفيك وفات کون کے امتالرا ورافعك وچتون کے امتالرا إلي زانتين إلى السماء اسمان تا قیدانیان وی چی عیسی علیہ السلام وفات دی اهل سنة والجماعة وی چی نا حیات دی نو په استدلال کی قیدانیان دا آیات پیش کیم نو جواب ورته ورکا القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم تفسیر کی بعض آیاتونو د بعض نورو لرا رب کریم فرمائی اللہ یتوفى الانفس اللہ غزاد دے چی وفات کی نفسونو لرا حین موتها یعنی د مرگ بٹیم کی قبض د ارواحو د دی کیا واللتی او پاغ وقت کی لم تمت فی منامها چی دے مرنی پا خوب کی وفات پا مانا دا خوب راغے بل ذکی اللہ راز ویا وهو الذي يتوفاكم دا اللہ غزات دے چی وفات کی تاسو لرا باللیل دا شپی خود کی گئی تاسو نو وفات پا مانا دا خوب رازی النوم اخو الموت حدیث کی رازی دا خوب چی دے ورور دا مرگ دے نو متوفی کا پمانا دا منیمو کا شو او دا کون کے امتالرا یا منویمو کا دارنگی ربی ابن انس سے بہم ویا متوفی کا پمانا دا منیمو کا وکان عیسیٰ قد ناما فرفاہ اللہ نائمنا عیسیٰ علیہ السلام باندی پرکالی راغا خوب پر راغ اودو اللہ تبارک و تعالی برپور تکا دارنگی علی ابن طلحہ ابن عباس سے ابن روایت کیا انی ممیتو کا 3 ساعت من النهار 3 گھنٹے وفاتو بری تعالی پور تک ثم رفعه الله بے اللہ بر پور تک دارنگی ضحاک سے ویا متوفی کا وفات کا ان کے امتالا بعد نزول کا من السماء رستد نازل در اسماننا یعنی ضحاک سے مقصد دارے ویا وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو بیا نو خالق نہ دے یہ وقت کی با وفات کی گئے خالق نہ دے نو انی متوفی کا وفات کا ان کے امتال یا بعد نزولی کا سرو لگا رست دا نازل رو دا اسماننا یا وفات پمانا دا منیم کو دا ان کے امتال را یا متوفی کا پمانا دا قابضو کا قبض کا ان کے امتال را دا کلبی سیب او دا حسن سیب دا جرید سیب دا مانا شوا ورافعك وچتون كم ترى إلي إلى السماء أسمانت ومطهرك منا باكون كم ترى منجيك نجات در كون كم ترى من الذين دا كسان كفروا كفر كړل وجاعل الذين غرزون كما كسان را اتبعوك چتابداري کړی دستا فوق الذين پاسدا كسان كفروا كفر کړل الى يوم القيامه تاروز قیامت قتادة سيب او ربي الشعبي مقاتل او كلبي سيبا دي داويهم اهل الاسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد دا اهل اسلام دي چه دا فوق الذين كفروا الى يوم القيامه چې تابعداري کړې ده د عیسی علیه السلام په توحید کې او تصدیق د عیسی علیه السلام کړی دی لکه قرآن عظیم الشان کې څومره راځي چې مصدقا تصدیق کوونکی ده د قرآن کریم د نور کتابونو دغسې تصدیق کړی من امت محمد د امت د محمد صلی الله علیه وسلم نه فهو فوق الذین دا به پاسه دغه کسانو وي دا کافرانو د پاسه به وي الى یوم القیامت تر روز قیامت او وقیل بعض مفسرین و اراد بهم النصارى مراد تن نصارا دی فهم فوق اليهود دا پاس د يهوديانو دا نصارا الى يوم القيامت تروز قیامت مکفرو ویل د مخ مسلمانان یو فوق الذين پاس دا کسانو کفرو چې کفر کړي د الى يوم القيامت تروز قیامت ثم بیا الی ما لرا مرجعکم مرجع استاسو دا یعنی واپس را گرځیدل استاسو دی رب کریم فرمای فاحکموا پس فیصلکم بینکم پمن استاسو فيما پاغ دین کی کنتم چوي تاسو فيه پاغ کی تختلفون اختلاف کولو تاسو فاما الذين پسروا کسان کفروا چ کفر کړه دې بک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعذبهم پس عذاب ورکم دی لرا عذابا شدید عذاب سخت فی الدنيا په دنیا کې بالقتل په قتل سره وعید ده والجزيه او په ټیکس سره والآخرت او په آخرت کې به عذاب ورکم بالنار په جهنم کې په اور سره وما لهم نبوی دی لرا من ناصرین سوک امدادیان مددگارا
واما الذين ورغ كسان امنوا چې ایمان راوړل دي بک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وعملوا الصالحات یو نیک عملونه کړی دي فیوفیهم پس پورا ورکم دي لره اجورهم اجرونه دي والله والله تبارک وتعالى چې لا يحب محبت نک الظالمین ظالمان سره یعنی مشرکان سره ځکه چې ان الشرك لظلم عظیم دا شرک چې ظلم لوی دی ذالک دا ذكرته لك چې ذکر کوم تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من الخبر عن عیسی ومریم والحواریین خبر د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي او د حواریینو نو ذالک دا نتلوه لولو علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من الآیات د آیاتونو یعنی د آیاتونو د قران کریم نه او ذکر او د پن الحکیم د محکم نه اوس دی یو اعتراض کو سوی هل رأيت ولدا بلا اب آیت لیدلې دی یو بچی بغیر د پلار نه وی دا څنګه د الله زوی نشي وی د دې پلار بیا څوک دی جواب تفصیلی جواب ان مثل عیسی ان مثل التخلیق عیسی یقینا مثال د پیدائش د عیسی علیه السلام چې عند الله پنځ د الله تبارک وتعالى کمثل آدم معنا کمثل تخلیق آدم پشانت د مثال د پیدائش د آدم علیه السلام دی خلقه چې پیدا کړی والله تبارک وتعالى دی آدم علیه السلام لره من تراب د خاورنا یعنی لم یکن له اب ولا ام چې نه مور و نه پلار د خاورنا پیدا کو ثم بیا قال له دی آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالى له دی آدم هو کې اشاره آدم علیه السلام ته کون پیدا شه فهو يكون پسغه پیدا شو نو دا اله العالمین د هغه خلق خلی باندې کې د دهریانو د وروسیانو و چې دا انسان یو بل سره پیدا یو ځای شي بیا تنه بنده پیدا شي نو دا ښکارا ک چې دا ګور آدم علی السلام څنګه پیدا شو نو دې تلک سوچو کې د خلی ولا بنده ک دهریانو لا نو الحق من ربك اي هو الخبر الحق دا خبر حق دی ګوره من ربك د جانب درفستانه چې عیسی علیه السلام نه الله دې نه شریک ته دا خبر حق دی ګوره فلا تكن پس مکیګه ته من الممترین من الشاکین د شک کوونکو نه پیغمبر علیه السلام ته وی والمراد امته مراد تن امته فمن پسر اسوک حاجک چې دلیل باجی کوي تاثر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فيه په حق د عیسی علیه السلام کې من بعد ما رست دا غنه جاک چې راغله د تعالی من العلم د علمنا یعنی قران کریم دی ورته پیش کو بیا نه منلو نو ور سره مباهله وکا فقل پستور تعالوا راشي ندعو ابنانا من براو باسو زامن خپلا ندعو من راو ببلو یعنی راو باسو مونږ ابنانا زامن زمونږ و ابناکم تاسو براو باسي زامن خپلا ونسانا مونږ براو باسو بیبیان زمونږ ونساکم او تاسو براو باسي بیبیان خپل وانفسنا مونږ براو زو پخپلا وانفسکم تاسو براو زي پخپلا ثم بیا نبتهل منا نتضرع عاجزی بکو زاری بکو یعنی نشتعد فی الدعاء دعا کی بزاری کو کوشش بکو کمال تضرع یعنی دیر عاجزی بکو فنجعل فنقل پس وایو بمونگا لعنت الله لعنت الله تبارک وتعالی دی علی الکاذبین په دروغ وین کی باندې چې څوک الله پورې دروغ تپیا عیسی علیہ السلام پورې دروغ تپی نو بعضی مولایان خلق تو وی لعنت الله لك لعنت الله نه دی لعنت الله على الكاذبين دغه سی نه اول لعنت نه دی لعنت دی مبتدا مگر زو دا جمله دائمی استمراری نه ده دا مفعول د نجعل د پاره دی او بل دا آیت نازل شوی دی د چا په پاره کې د نصاراو په باره کې او ته چسپانه مسلمان باندې دا خو عملی دروغ ته نه دی شامل عقیدوي دروغ ته شامل دی نو فنجعل پس فنقل و مونږ لعنت الله لعنت الله تبارک وتعالى دی علی الکاذبین په دروغ جنو باندې بس تیار شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما دائره یستلا حضرت علی رضی الله تعالی عنه بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته ویل دا زما اهل بیت دی نو دی کې یو مولا وې د سره مباهله ونه کوي ګوره دا په حق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ګوره تباہ بشي برباد بشي نو بس او تختې د جزیه ټیکس یې ومنله
نو رب کریم فرمای ان هذا یقینا دا سچ بیان شو له القصص الحق له الخبر الحق دا خبر حق دی ګوره وما من اله نشته دی اله معبود الا الله مگر سوا د الله نه وان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې له دا الله تبارک وتعالى العزیز غالب ذات دی الحکیم خوند حکمت دی فان تولوا پس کچری دی اعراض کو د مباهلینا یا انکار کو د توحید نه فان الله پس یقینا الله تبارک وتعالى علیم پوهه بالمفسدين په مفسدانو باندې قل تورتویا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب تعالوا راشئ الى کلمه یوی کلمه لرا چې لا اله الا الله ده سواین چې برابر ده یعنی مستوی ده مسلمه ده بیننا پمنځم و بینکم پمنځ تاسو کې الله نعبد دا چې مونږ به عبادت نکو الا الله مگر سوا د الله نه دی کلمې تراشیا ولا نشرک او شریک مننی سو به په ذات د الله باندې شین سشیلرا د مخلوقاتنا ولا يتخذن بني سمونغا بعضنا بعضي زمونغنا بعضا بعضي نور لرا اربابا شريكان يا مسجودان اکرام سوی مراد دین سجود یو بل تب سجدین کو من دون الله بغیر د الله نه فان تولوا رب کریم فرمای کچره دی مخواړو عن التوحید د توحیدنا یعنی دغه شریکی کلمین چې توحید ده فقولوا پستاس ورته وای اشهدوا گواشه بأن يقينا منچيو مسلمون گردن نهاده يعني مخلصون بالتوحيد خالص كون كيو دي توحيد لرا يا أهل الكتاب يا يهود ونصارى لما تحاجون ولتاسو دليل بازي کوي في إبراهيم في دين إبراهيم بدين إبراهيم عليه السلام كي ودلوي چې يهودي او بل نصرانيو نصرانیان ویل چې ابراهیم علیه السلام نصرانی او يهوديان ویل چې ابراهیم علیه السلام يهودي او آیات نازل شو و انصافدارو تاسو سوچ وکیا دا کوم خبره کوي تاسو دا دوه دینونو خدای نه بعد نازل شوی دي يهودیت شروع د تورات نشو نو ابراهیم علیه السلام نه بعد زر کاله بعد دا تورات راغله دي نصرانیت شروع د انجیل نشو نو 2000 کاله بعد دا انجیل نازل شوی دي دا سو آیت دا ابراهیم علیه السلام د کومې زمانه سره دی او تاسو دا غي سره مشري کوي دا هغه ځان سره مشري کوي په يهوديت کې او په نصرانيت کې یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تحاجون ولدلیل بازی کوي تاسو په ابراهیم په حق د ابراهیم عليه السلام کې یو ډلوي چې يهودي او بل ډلوي چې نصراني او ما انزلت التوراۃ نه نازل شوی د تورات والانجيل انجيل الا مگر من بعده رست د ابراهیم عليه السلام نا افلا تعقلون ايات سواقل نلري دا خبر خدا قلم خلاف ده ها انتم حال التنبيه خبرداري د پر راځي ها خبردار انتم تاسو چې هاولای هغه ډلې هغه کسانی حاجتم چې دلیل بازی مو کړی د فيما پاغه سکه لکم چې تاسو را به پاغه کې علم ده یعنی تاسو په کتابونو کې چې لیکل شوی چې ان محمدن نبی مرسل محمد صلی الله علیه وسلم نبی لري شوی ده نو فلم تحاجون ولی دلیل بازی کوي فيما پاغه کې ليس لكم چې نشته د تاسو را به پاغه باندې علم يعني وليس في كتابكم انه كان يهوديا او نصرانيا نشته د تاسو کتاب کې چې ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني او پدې کې ولې تاسو دلیل بازی کوي والله تبارك وتعالى يعلم علم لري وانتم تاسو چې لا تعلمون علم لري ما كان نو است ابراهيم عليه السلام عقيده بيانه ما كان نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا او نصراني ولكن كان لكن ودا حنيفا همیشه ميلان كون کې د باطل نه حق تا حنيفا منا همیشه ميلان كون کې د باطل نه حق تا مسلمه منا مخلصو وما كان نو ابراهيم عليه السلام من المشركين د مشرکان هنا وس داود دي باطليه ها ان اولى الناس يقينا قريب نزديد خلقنا بابراهيم منا باتباع دين ابراهيم فاتباع دين ابراهيم عليه السلام كل الذين خامخا كسان دي اتبعوه منا اتبعه چې تابعداري کړې د ابراهيم عليه السلام في زمانها وفي زمانه په زمانه د ابراهيم عليه السلام کې وهذا النبي او دا نبي اکرم صلى الله عليه وسلم وهذا النبي ودا نبي اكرم صلى الله عليه وسلم چې اول الناس ته قریب دي نږدې دي خلقنا ابراهيم عليه السلام ته والذين وكسان امنوا چې ایمان راوړل من هذه الامه دغه امتنا دا هم نږدې دي ابراهيم عليه السلام دین ته والله الله تبارك وتعالى چې تسلی ده ولي حافظ ناصر د المؤمنين د مؤمنانو ودت من تمنت
محبوب غني طائفه یو ډله من اهل الكتاب د اهل کتابونه سشه محبوب غني لو يضلونكم دا چې گمراه کی تاسو لاره یا جمله تعویل د مصدر تواړه وا ارذالکم گمراهی تاسو یا بان یضلوکم دا چې گمراه کی تاسو را دا محبوب غني وما یضلون نه گمراه کی دی ان دین الله د دین د الله نه الا مگر انفسهم ځانون خپل گمراه کوي وما يشعرون دي شعور نه لري یعنی علم نه لري چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعالی خبر ورکړي یا اهل الكتاب اهل کتابو لم تکفرون ولی کفر کوي تاسو به آیات الله پایتونو د الله تبارک وتعالى وانتم حال دار تشهدون گواہی کوي تاسو په خبره باندې تشهدون گواہی کوي په خبره کوم ان التوراۃ حق چې تورات حق ده به ولنه منه تورات نو تورات کی صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شتاغه ولی پټوي یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تلبسون الحق ولی خلط ولکوي حق لرا یعنی بالباطل باطل سره خاصه صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې ولی تغییر ورکوي وتکتمون الحق ولم تکتموا د عطف د تلبسون باندې ولم تکتمون الحق ولی پټوي تاسو حق لره صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وانتم حالدار تعلمون پوهیږئ په خبره باندې چې صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په تورات کې موجود دي